أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دا د جولای میاشتا او د اپریل د میاش په 28 تاریخ چې د رمضان د میاشتې 27 وارات را روانه وه په پاکستان کې وفاقي شرعي عدالت یو فیصله وکړه چې سود حرام دی. پاکستانی حکومت ته ټیم ورکو چې په 15 کاله کې د بلا سود بینکارۍ انتظام وکړي. په دې باندې د الله نیک بندیان انتهایی خوشحاله شو او د هغې د خوشحالۍ اندازه را دې نه ولګوه چې د شب قدر په عباداتو کې د دې خبرې ذکر ډېر و او وفاقي شرعي عدالت هغه وکیلان او هغه تنظیمونه چې د دې د حرمت د ثابتولو دپاره د 11 کالو نه محنت کړی و هغې ته دواګانې کولې. ودا ولې؟ ودا ځکه چې سود په حقیقت کې د الله سره جنگ دی او د الله سره جنگ زمونږ سمې نشته او کم خلق چې د الله سره جنگ ته تیاری هغې ته د جنگ د ګټلو هیڅ چانس نشته، بلکې دا خو څه کې چې د قیامت په ورځ به الله سودخور ته وایي خذ من صلاحک للحرب، هلکه دا وسله دې راواله چې جنګ وکړو. مطلب دا چې دلته یې ورته ویلي و فاذنوا بحرب من الله، هلته به ته مویي چې ته نه قلارېدې نو راځه چې اوس جنګ وکړو. وایي دا خو څه کې د نن نه 31 سال مخکې په 1991 کې وفاقي شرعي عدالت چې د هغې مشر جسټس تنزیل الرحمن و الله دې په خپل رحمتونه نازل کړي هغې فیصله کړې وه چې بینک انټرسټ او سود چې دی دا حرام دی. پاکستانی حکومت له پکار دی چې په دې پابندي ولګوي او متبادل انتظام وکړي. او عجیبه اتفاق دا و چې په هغې وخت کې د دې ملک د شریف فیملی چې د میا شریف الله دې وبخي د هغه بچي دي مشر زوی نواز شریف وزیر اعظم او موجوده فیصله چې 31 سال پس وشوه نو بیا د پاکستان وزیر اعظم هغه میا شریف کشر زوی دی شهباز شریف، گویا کې مخکې دا فیصله د دې په حکومت کې شوې وه او بیا هم دا فیصله الله د دې په حکومت کې راوسته. نواز شریف چې کومه کمزوري ښوولې وه د UBL یعنې د یونایټډ بینک لیمیټډ په تھرو باندې د دې جایز فیصلې خلاف اپیل وکړو او په طریقه باندې دا کیس اوږد کو چې دا قوم د الله سره مسلسل په جنگ کې انوالي او د هغې نواز شریف د حکومت نه پس د مشرف حکومت راغی او مشرف د خپل ټولو پالیسو غټ کوشش داو چې وفاقي شرعي عدالت چرته ایکټیو نشي، چرته فنکشنل نشي، چرته سم سړی پکې چرته جسټس یا د عدالت رکن نشي او مختلف چینجز راوستل او د هغه په دور کې هم دا مسله هم دقه شان پاتې شوه. د الله دې شان ته ګوره چې هغه زورور مشرف چې هغه به د اسلام آباد په دغه کې په ایوان کې په دې خبره ورته ځان بد نه ښکارېدو چې کله په کراچۍ کې د مئی په میاشت کې کسان شهیدان شو نو په ظاهر دی چې دی پې خفه شوی وی نو دوی ہم نے کراچی میں اپنی طاقت دکھائی ہے چې یو سړی دومره فرعونیت پکې هغه مشرف خدای په داسې بیماری اخته کو. ایمایلایډوسیس یو بیماری ده چې په دنیا کې تقریبا 9 اربه خلق دی نو په ټوله دنیا کې صرف 25 کسانو ته شوې ده. یعنی هغه بیماری چې هغه په ټوله دنیا کې تر اوسه پورې په تاریخ کې صرف 25 افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں. مشرف په هغې بیماری خدای اخته کو
او ډېر عجیبه خبره دا وه چې د کمې امریکې د رضا کولو دپاره هغه 57,000 حملې په طالبانو باندې کړې وې. د پاکستان د اډو نه د هغې اجازت یې ورکړی و. هغې امریکې هغه له د علاج دپاره ویزه ورنه کړه او د امریکې به دا خبره منې چې هغه چې کم کسان د هغو دپاره ټیشو پیپر استعمالیږي د هغو بیا د مرګ په وخت کې تعاون نه کوي، لکه څنګه چې شهنشاه ایران له یې نه ورکړی او مشرف له یې ورنه کړه. مشرف په دوبۍ او په لندن کې خپل علاج جاری ساتو. اوس مشرف د امایلایډوسس د وجې نه په داسې حالت دی چې د هغه لنګس کار نه کوي، ساه نشي اخیستی، د هغه دغه چې د سټامک یا ډایجسټیو سیسټم کار نه کوي، خوراک نشي خوړی، ځکه د هغه ټول ټیشوز چې دي هغه شلم شوي دي، د هغه غوښې هم شلمې شوي دي، د هغه سکن هم شلم شوې ده او هغه د هډیو یو ډانچه ده چې په کټ کې پروت دی او ډېر کم خلق به چې د هغو د زړه نه هغه ته دعا خیږي. موږ وایو چې اکثر خلقو پړه کې هغه ته غصه ډېره ده، ځکه چې دا واحد شخصیت و چې د کتاب لیکلی او پای کې لیکلي چې ما د پاکستان تورسرې خرڅې کړي دي او پیسې مې پرې اخیستې دي. او د هغې یو مثال ډاکټر عافیه صدیقي ده چې نن د امریکې سره د قیدي په حیثیت سره، چونکې دا ظلمونه د هغه د لاس نشي وو، نو هغه د دې نورو ظلمونو نه علاوه یو په هغې کې د دغه دا دفاع وه، د سود دا دفاع وه. نو الله تعالی چې په هغه باندې کوم حالت راوستو، نو سړی په زړه کې بې اختیاره سوال راشي چې خدای پاکه نواز شریف فیملی د دې عذاب نه بچ کې او شهباز شریف له د دې توفیق ورکې چې هغه اپیل واپس واخلي، ځکه چې اوس د سټیټ بینک په ترو یا د نیشنل بینک په ترو چې هغې کوم اپیل کړی دی، نو د شهباز شریف شخصیت کې یو خبره دا ده چې د هغه حکومت د چا په ترو باندې قایم دی، هغه علما دي. د دې علماو نه د خلقو د خیر تمه ده او د دې علماو 3 ذمهوارۍ دي، جبکې د عامو خلقو 2 ذمهوارۍ دي. لکه په قومي اسمبلی کې عبدالاکبر چترالی دام یو عالم دی، خو د هغه یوه ذمهواري دا ده چې هغه مسلمان دی، او دویمه ذمهواري دا ده چې هغه د پارلیمنت ممبر دی. نو هغه له دا 2 ذمهوارۍ نباول پکار دي. خو بل طرف ته د مولانا صاحب بچی اسعد هغه 3 ذمهوارۍ دي. یوه ذمهواري دا ده چې مسلمان دی، دویمه ذمهواري دا ده چې عالم دین دی، او دریمه ذمهواري دا ده چې هغه د حکومت حصه ده، حکومت په هغو راټینګ دی. نو هغوی له د الله توفیق ورکړي چې د خپل اتحادي حکومت په دې باندې مجبوره کړي چې د سود خلاف چې کوم اپیل دی کړی دا واپس والي، ځکه چې د سیکولر خلقو غټ اعتراض دا دی چې دا مولان چې دي اسلام آباد غواړي، اسلام نه غواړي. نو که خدا نخواسته داسې صورتحال پیدا شي، نو بیا به سیکولر خلق ډیر زیات بولډ شي چې موږ نه وی چې دی اسلام نه غواړي، اسلام آباد غواړي. الله دې د سیکولر خلقو ته کوسترګې نه کړي او الله دې ولا توفیق ورکړي، ځکه چې سود په حقیقت کې د الله سره جنگ دی. دا دومره خطرناکه بیماری ده، دا دومره خطرناک ګناه دی چې د عام سړي دې ته فکر نه رسی. خو ته به حیران شي چې 40 احادیث د دې په مذمت کې ځای په ځای بیان شوي دي او په قرآن کې تقریبا 8 ځای د دې مذمت شوی دی. او قرآن په دې باندې چې کله پابندي لګوله، نو په کرونالوژیکل آرډر یعنی په تدریجي انداز کې څه آیاتونه په 4 کال د نبوت یعنی د هجرت نه مخکې نازل شو، او په هغې کې دا وښوه چې ګورئ دا کم سود باندې چې تاسو اخته یې، ځکه دا سود ډېر د پخوانه را روانو، نو دا ګورئ ستاسو د فایدې نه دی. نو آیات دا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. تاسو چې ربا د سود کمې پیسې ورکوئ او تاسو وایئ چې د خلقو سره زمونږ کمې پیسې دي، نو دا به ګینې بړاو شي، دا به د خدای په نزد چرته بړاو نشي، دلته به موال خورې، ځکه چې یمحق الله الربا، خدای فیصله کړې ده چې زه د سود نظام به تباه کومه، ویربي الصدقات، او الله دا فیصله کړې ده او د الله دا قانون دی چې کوم خلق صدقې ورکوي هغه شته کوي، نو ته به رانه چرته شته نشي. گویا که چې په 4 کال د نبوت د سود نه د نفرت پیدا کولو دپاره دا آیات راغی. خو د دې نه پس چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هجرت وکړو، نو بیا په 3م کال د هجرت، نو تقریبا 10 کاله پس دا بل آیات بیا نازل شو او بیا ورته وی چې یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه، د خدای نه ویریږئ، سود در سود چرته مه کوئ،
هسې نه چې تاسو کله په سود مین شئ که نه بیا به ډېر روانې کوئ او چې کله بیا مکه فتح شوه نو په 9 کال د هجرت باندې اخري آیاتونه چې نازل شو نو بیا ورته وی چې اوس خو بین دی نو گویا کې مهر پې ولګاو چې شټ اپ کال دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ذروا ما بقی من الربا دې ته شټ اپ کال وایي چې بس نور تاسو ته ریلیکسیشن ختم د خدای نه ویریږئ اوس پر ربا نه کوئ او کو چېرې تاسو د دې باوجود ربا کوئ نو فاذنوا بحرب من الله د خدای سره جنگ ته تیار شئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پریکټیکل ډیمانسټریشن په خطبه حجۃ الوداع کې وکړو چې سود ختم دی د ټولو نه مخکې زما د خاندان چې چا په چا باندې سود پیسې دي ما معاف کړې او سود به څوک واپس نه علي که یو سړی علي نو اصل ضربه علي. نو کله چې ته دې صورت حال ته ګورې چې د قرآن په دې انداز ته او هغې سې په کلکه باندې دا منې کو او بیا د هغې دپاره بحرب من الله وې او بیا وی چې څوک سودخوري نو دا د الله دومره بدي شي چې ته به حیران شي چې ما خو وی چې ګینې بدکاري یعنې زنا غټ ګناه دی ما خو وی چې ګینې قتل غټ ګناه دی خو تا خو د سود په باره کې داسې خبرې وکړه چې په ما باندې غونې زیګ زیګ شو. وی دا به څه کې د الله رسول چې ځای په ځای ویلو که نه نو هغه یو دا ویلو چې ګوره چې سود چې دی ما چې کله ولیدل نو ما ځای په ځای باندې چې کم خلقو دا خیالي چې سود به بړاو شي نو رسول الله ویلو چې ځان د هغې خبرو نه بچ کئ اتقوا 7 الموبقات کم وسیزونه چې هغه سړی تباه کوي نو په هغه چې کم شمارل نو اتقوا 7 الموبقات کې شرک وي جادو وي قتل وي خو بیا پکې وي چې سود به نه کوئ سود کانې والا دا سړی به تباه کیږي. چرته چې رسول الله د ګناهونو لیست ښوولی دی امت ته چې د دې نه ځان ساتئ نو سود پکې خامخاو په یو ځای کې فرمایل چې 4 کسان داسې دي چې الله په ځان باندې دا لازمه کړې ده چې دی به جنت ته نه پرېږدم. 4 کسان دي چې الله په ځان لازمه کړې ده چې دی به جنت ته نه پرېږدم. یو په هغې کې عاق الوالدین دی چې د مور پلار نافرمانی یو په هغې کې عادي شرابي دی یو په هغې کې یتیم کا مال کانے والا دی او یو په هغې کې سود کانے والا دی. د دې نه بیا پته لګي چې چېرته د برایانو او د جهنم د تلو کازز او ریزنز رسول الله ښوولي دي نو سود پکې چېرته نه په یو ګوټ کې راښکاره کیږي او بیا کله به دې وار به دې خطا شي چې کله دا حدیث واورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې دا سود دومره غټ ګناه دی که نه چې هغه خبره وی ویلی درته نشم د دې 72 حصې دي او د دې کم از کم حصه دا ده لکه چې سړی مسلمان یا د مور سره بدکاري وکړي. دا داسې الفاظ دي چې په سړي څه چل کوي او د سودخور نه د سړي انتهایی نفرت پیدا شي. وی دا داسې دي لکه سړی چې مسلمان ہوکر اپنی والده سے زنا کر لے د دې نه خو نور غټ الفاظ نشي کېدی. او بیا چې کوم دا الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته راشي او د مسند احمد حدیث ته درهم ربا یاکله وهو اعلم به اشد من 36 زنیه. 1 روپۍ د سود چې سړی پوهېږي چې دا د سود ده دا د 36 مرتبه زنا نه زیات ګناه دی. 36 زنیه دا ټولې خبرې چې کله مخې لرالې نو موږ حیران شو چې دا ولې وی ریزن دا دی چې الله تعالی په خپل مخلوقو سر به دې څه خوږم خو الله تعالی په خپل مخلوق باندې ډېر زیات مین دی او کم ځای کې چې د الله د غریب مخلوق سره زیاتې کیږي نو الله پې ډېر زیات خفه کیږي. نو الله مالیاتی نظام داسې نافذ کو چې د پیسو او د مال فلو بهاو د غټو خلقو نه غریبو خلقو ته وي. نو امیرانو ته وي صدقه به ورکوئ نو صدقه نو قرض به ورکوئ نو تاسو سرسایه به ورکوئ نو تاسو به په لوی اختر کې قرباني ورکوئ نو زکات به ورکوئ نو د دې نه علاوه چې په خلقو کرایسز راشي ډیزاسټر نو ان فی المال حق سوى الزکات ته به بیا خپل زکات ته نه ګورې د هغې نه علاوه بیا نورم کې ځکه چې الله تعالی د دولت فلو د غټو خلقو نه غریبو طرف ته غواړي نو دا انکریج کوي. وی دا دومره انکریج کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ناشنا خبره کوي وی کله چې زه معراج لتلم نو ما د جنت په دروازه باندې یو لیکل ولیدل وی هغې کې دا چې کم سړی قرض چاله ورکي کم سړی دغه ورکي خلقو له چاله دغه د خیراتی څه شی ورکي صدقه نو یو په 10 پیسې ثواب میلاویږي. خو کو فرض که یو سړی دغه ورکي
چاله قرض پیسې ورکي نو جزا به 1/8 18 गुना। इन्हें कत चाला खैराती से पैसे वर्के नो अल्लाह आपको 10 गुना अजर देगा। हुकुत फ़र्ज का चाला कर्ज वर्के नो अल्लाह आपको 18 गुना कर्ज देगा। नो मा दे जिब्रील न तपोसो कुछ दा फ़र्क होले दे नो मा ते वे चे सो कर्ज वाड़ी कना दा वाकई मोहताजई सवालगरे प्रोफेशनल के देशी न देव जन स्था په خوینو کې د ټولو نه غټ خوی چې پکار دی هغه دا ده چې پتا کې فیاضی، پتا کې سخای، پتا کې رحمدلی او پتا کې همدردی دا صفتونه پکار دي. دا د صدقې په صورت کې کیږي جبکې سودخور همیشه تنگ دلی، همیشه سخت دلی او همیشه سنگ دلی او همیشه بخیلی او دا صفتونه سود پیدا کوي. دیو جن چې کوم خلق انډر پلی کوي او دا بیا سود طرف ته لاړ شي نو چې هغه راشي او د هغې سړي نه د انډر پلی پیسه خپله غواړي نو چې نن پکې مذاکرات وشي نو زما تاسو ته 30 लाख دي خو چې یو میاشت پکې تېرېږي نو وجي اوس 30 نه دي 40 شوي دي او بیا خلق ټول پریشانه ځکه دا سودخوري د په زړه کې کم از کم رحم نه او الله تعالی ته رحم دل خلق خوخي نو د الله تعالی چې کوم نظام خوښ دی دا سړی د دغه نظام خلاف لګیا دی نو د دې وجې نه دی د الله سره جنګ کوي او الله وی فاذنوا بحرب من الله د خدای سره که د جنګ ته سمی وی دا سود دنیا ته څنګه راغی وی دا دومره بدقسمته عمل دی. په عملی دنیا کې یو نظریاتی دنیا ده، په نظریاتی دنیا کې د ټولو نه خراب عمل چې دی هغه شرک دی او په عملی دنیا کې د ټولو نه خراب عمل چې دی هغه سودخوري ده. وی دا څنګه دی دنیا ته راغی وی دا دومره بدقسمت عمل دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته نو راغله او د جهالت وختو نو د جاهلیت په وخت کې د مکې کې خانه کعبه خو کله چې د خانه کعبې ځای به ارتاو شو ابه یې جوړاو نو کفارو د مکې سره د خپل جهل نه به اعلان وکړو به لکه چنده وکړي خدا به ورسره اعلان وکړي سودخور به پکې خپلې پیسې نه ورکوي. اټ مینس چې فرام ویری بیګیننګ ډیر د پوخانه د سود نه دومره نفرت و چې د مکې خلقو یو طرف ته 360 بوتان کې خودل خو بل طرف ته په تعمیر کې د سود پیسې نه قبلولې. بعضې کارونه دي چې د هر چا بدي شي لکه سودخور د هر چا بدي شي خو ارسو کې کوي 98% خلق وایي چې په سود کې انوالو دی او دروغ د هر چا بدي شي خو ارسو کې وایي او دوکه د هر چا بدي شي خو ارسو کې کوي. دا انساني فطرت دی چې خلاف څیزونه بدي شي البته د خپل غرض دپاره یې کوي. نو سود چې دی هغه د بدي د هر چا شي چې د مکې کفارو بدي شو نو ته پوه شه چې د هر چا به بدي شي خو کوي یې هر څوک. وی دا دنیا ته څنګه راغی وی دا چې کله په تاریخ کې کله ته کو ګورې دینونه نو په یهودیت کې هم دا حرامو، په عیسایت کې هم دا حرامو او اسلام خو دې سره بیا سم چلو کو. وی دا اول چې تاریخ رالی خلق نو وی چې آدم علیه السلام نه پس تقریبا 10,000 سال شوي دي یا 5,000 سال نه زیات دي نو انسان چې دنیا ته راغی نو چل ولا نه ورته نو دا انسان په دنیا کې د خوراک دپاره دې ته هنټینګ ایج وی شکار کا دورانیه نو څه چل به یې کا چېرته به یې مۍ نیونه خوړ به او چېرته به یې مرغۍ نیونه خوړه به دا هنټینګ ایج و. خو چې کله ټیمونه تېرېدل نو چلې لږ لږ زده کو نو بیا یې څاروي به نیوله خپله خورله به یې راوستل پالتو جانور نو یو غوا به ونیوه نو را به یې وسته ځکه دې ورته څه نه وې نو بیزه به یې ونیوه نو را به یې وسته نو دې ورته څه نه وې. دا پالتو جانور والا سیستم چې شروع شو نو دې ته بیا سټون ایج یا سنگ د سنگ دورانیه شروع شوه او بیا دی چلی زده کو نو یو سړي به یوه بیزه راوسته نو تا به وله پکې 2 پیسکوري ورکړل نو یو سړي به لسه تخره راوستل نو تا به وله پکې اس ورکو ګویا کې مال کې بدلې مال. نو دریم بیا چې و هغه بیا کرنسي دورانیه شروع شوه دی بیا چېرته سره او سپینو موندل نو هغه سره سپین ورته قیمتي ښکارېدل نو د یو شي نه به یو سړي نه به یو شی په دومره سرو واغست لکه په 1 توله به یې ترې واغست نو په بل سړي به یې په 1 توله څه د پاسه په باندې په 1 توله خرڅ کو دې ته تجارت وی. نو د تجارت ابتدا شروع شوه کله چې کرنسي کا دور راغی نو تجارت ورسره سایډ بای سایډ شروع شو خو د بدقسمتۍ نه په هغې وخت کې تجارت دی خلقو ته دومره خراب شی ښکارېدو لکه څنګه چې ورته ډاکه خرابه ښکارېده. د هغې خیال و چې ډاکو په زور د سړي نه شی علي او تاجر چې دی په خندا کې د سړي نه شی علي. خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو هغه اصلاح وکړه او تاجر له عزت ورکو، تاجر له احترام ورکو او دی وی التاجر
الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء. دا الفاظ تقریبا د ایچا پروفیشنل لپاره نشته، ځکه تاجر ډیر غټ کار کوي، د سپلای کوي، د رزق راوړي مارکیټ ته او دغه مارکیټ بیا سپلای کوي، نو دا ان اینڈ آؤٹ چې دی کوي نو گویا کې د الله د رزاقیت د صفت مظاهره کوي. نو الله وی چې کده صادق امینی نو د کرسی به د پیغمبرانو سره پرته او بیا د مارکیټ بې قدری مکوئ، مارکیټ له د مسجد په شانتي عزت ورکو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الجالب الى سوقنا کالمجاهد فی سبیل الله، څوک چې زمونږ بازار ته راشي کنه او د خرڅ او د پاغستو کې عیسی علی دا داسې دی لکه چې دی مجاهدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته لاړ نو اول مسجد نبوي جوړ کو، بیا ورته مخامخ مارکیټ جوړ کو او بیا خلکو ته وی چې په دې مارکیټ کې سودا کوئ او د مارکیټ چیکینګ به کوو. نو دا د دې نه پس د دې تجارت نه پس په دغه مخ کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نو راغلی د خلکو یو بل چلیز دکو چې یو ته یو شی اخلي په یو توله سرو باندې، نو که یو سړی به محتاج و نو توله به ولا ورکړه چې په دې خپل ضرورت پوره کا او یو څو میاشتې پس به بیا یو نیمه توله سره یا سپین غوښتل دې ته سود وایي. ته ویلی شي چې سودا بیا په سود کې بدل شوه او کله چې په سود کې بدل شوه نو بیا خلق بیکاره شو. کله چې د سود نظام یو ځای راشي او سړی پیسې په پیسو ګټي، هغه لیونی دی چې بیا مزدوري کوي، هغه لیونی دی چې بیا تجارت کوي، هغه لیونی دی چې بیا داسې پروفیشن کوي چې پای کې د تاوان هم چانس دی، هغه بیا هغه کار کوي چې پای کې د تاوان چانس نه، پای کې صرف فایده وي. د دې وجې نه چې خلق کله په سود راولګېدو نو بیا غریبانانو باندې بد حل راغی او بیا د کار کولو خلق چې دی هغه بیکاره شو او هغې کټونو ته وختل او د سود نظام بیا د سودا ځای واغستو او خلق سود خواره شو. او چې کله خلق سود خواره شو نو ظلم شروع شو، ځکه چې سود خواره چې دی دا اکثر سنګدلی تنګدلی ظالمانی او د غریب وینه سکي او غریب د ورځ ورځه غریب کیږي. د الله تعالی قانون داو لیکیلا دولتن بین الاغنیاء منکم، دا موږ پیسې داسې لګوئ چې د غنیانو په منځ کې سرکولیشن نه، د غنیانو نه غریبانانو ته. خو چې کله د سود نظام شي نو بیا د غریبانانو نه مالدارو ته شروع شي. نو د الله رسول ویل چې په کم قوم کې سود راغی او په کم قوم کې بدکاری راله نو الله دا خلق د خپل عذاب مستحق کی. د دې وجې نه دا زمونږ یو سوال دی چې الله تعالی موجوده حکومت لا د علماو په دې امداد سره توفیق ورکړي چې د خپل اپیل واپس والی او پاکستانی قوم د دې عذاب نه خلاص کړي. که چېرې داسې نه نو یو طرف ته به علما بدنام شي چې دی د حکومت لپاره د سود غوندې په خبره کمپرومایز وکړو او بل طرف ته به د الله سره د جنگ صورتحال کې کیدای شي چې د شریف فیملی الله دی نه کی هم هغه انجام شي کم چې نن د مشرف ہو. اس لیے ہمارا سارا زور اس بات پر ہے کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. سود کرنا، سود لینا، سود لکھنا سب اس میں شامل ہیں اور سود در حقیقت اللہ سے جنگ کے مترادف ہے. اللہ قیامت کے دن سود کرنے والوں سے کہے گا کہ فَأَذَنُوا خُذْ مِنْ صَلَاحِكَ، اپنا اسلحہ اٹھاؤ، للحرب، مجھ سے لڑو. تو اجسا اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا اور اگر کوئی لڑنا بھی چاہے تو جیت نہیں سکتا. اس لیے سود کے نظام کو ترک کرنا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 جگہ سود پر پابندی لگانے کے لیے تدریجی انداز اختیار کیا ہے. ایک طرف سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ کے فرمان ان الفاظ میں ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. جو چیزیں اور جو روپیہ تم سود پر دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں کو بڑھائے یا مالوں کو بڑھتا رہے، وہ اللہ کے ہاں کبھی بھی نہیں بڑھتا. اور اس کے مقابلے میں وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے تو وہ اللہ کے ہاں بڑھانے والے ہیں، وہ تمہارے مال کو بھی بڑھائیں گے اور تمہارے اجر کو بھی بڑھائیں گے. اور تیسری طرف جو احادیث ہے اس سلسلے میں، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا دیکھا
صدقہ دینے والے کو 10 گنا اجر ملے گا، جبکہ قرض دینے والے کو، بلا سود قرضہ دینے والے کو 18 گنا۔ حضور کے سوال پر جبریل نے بتایا قرض وہ مانگتا ہے جو واقعی ضرورت مند ہو، جبکہ سائل پروفیشنل بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے جو اللہ کی حدود کو نافذ کر دے، اللہ کے حدود میں سے کسی حد کا نفاذ معاشرے کے لیے اتنا برکت ہے کہ 40 دن کی بارش میں اتنی برکت نہیں ہوگی جتنی برکت اللہ کے حدود کے نافذ کرنے میں ہے۔ اب اگر اللہ کا یہ حد نافذ کیا جائے کہ سود حرام ہے، قابل تعزیر ہے اور جرم ہے، تو انشاءاللہ اللہ اس ملک پر برکتیں نازل کرے گا۔ اور اس سلسلے میں جو پہلے فرمایا گیا تھا کہ جن لوگوں نے سود کے حرام ہونے کے قانون کو لاگو کرنے میں رکاوٹ ڈالی تھی، اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن سابق صدر پاکستان مشرف کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بیماری سے مبتلا کیا کہ اس کے درد ہٹانے کے لیے اس کے بون میرو میں انجیکشن لگتے ہیں، اور بون میرو میں انجیکشن یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ اور مشرف جیسے آدمی کو جب وہ انجیکشن دوبے کے کسی ہسپتال میں لگائی جاتی ہے تو باوجود اس کے کہ وہ بہت بڑا ظالم گزرا ہے، لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کو وہ بیماری پڑ گئی ہے جس کو امائلائڈوسس کہتے ہیں، اور یہ امائلائڈوسس پوری دنیا میں اب تک صرف 25 افراد کو ہو چکی ہے۔ اس لیے اللہ کے غضب کا وہ شکار ہے، اور ہماری دعا ہے کہ موجودہ حکومت کے کارندے، جس میں سے شریف فیملی اور علماء کے جو جماعت کے افراد ہیں، اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچائے اور وہ حکومت کو مجبور کر لے کہ وہ اپنی اپیل کو واپس لے لے۔ MQM کی مثال ہے، جب MQM اپنا کوئی مطالبہ زرداری سے منوا رہا ہوتا تو وہ زرداری صدر تھے ان کے، جب زرداری کو دھمکی دیتے کہ ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے تو پھر زرداری ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ بالکل اسی طرح اگر علماء ان کو دھمکی دے دے شہباز شریف کو کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے، تو ضرور شہباز شریف کو اس کی توفیق ہوگی اور وہ اس اپیل کو واپس لے لے گا، اور پاکستانی قوم پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔